أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل منا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين دغدر جنودلوتا المستهزئين دي مسخرو كونكو ولا توايا كافرانوتا سيروا غرزيغي في الأرض پزمككي ثم بیا انظروا وګورئ کیف کان معنا کیف صار سرنګ ګرځیدلې عاقبت المكذبین اخری انجام د دروغجنو وګورئ ورشي لاړ شي د عادیانو علاقې ته لاړ شي د ثمودیانو علاقې ته لاړ شي څنګه ګرځیدلې د داغي انجام نو ډیر بد ګرځیدلې ده. قلت ورتوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن چال ردي یعنی د چا په قبضه کې دي ما ټول هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دا کوم مخلوقات دي والارض په ځمکه کې فإن اجابوك پس کچره جواب درکو یا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها پس ډیر خدا و الا وک جواب درنکو قلت ورتوا هو لله دا ټول الله لره دین د اله العالمین په قبضه کې دي كتب مقرر کړي الله تبارک وتعالى فیصله کړي دا الله تبارک وتعالى على نفسه په نفس باندې الرحمت رحمت لرا یعنی په تاخير د عذاب باندې چې زر عذاب نرا ولی پتا سو باندې زکا اله العالمین وای چې ان رحمتي یقینا رحمت زما چې د غلبت غالب دی علی غضبی په غضب زما باندې. مرفوع حدیث دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الہ سل رحمت دی یو رحمت دنیا تراغله دی پدې کې انسانان دا انعام دا چارپایا دا ټول شریک دي دی یو بل سره پدې رحمت باندې مين او محبت کیا او نه نوی رحمت چې دا یوم القیامت په ورځ د قیامت با خپل بندگانو لره الہ العالمین ښکارا کې نو ځکه الله وکتب فیصله کړی الله تبارک وتعالى علی نفسه په نفس باندې فرض کړي یا مقرر کړي علی نفسه په نفس باندې الرحمت رحمت لرا لا يجمعنكم خامخ پتاکید سره جمع بکی تاسو لرا الہ العالمین فی قبورکم فقبرون استاسو کی الى یوم القیامت تا ورځ د قیامت دا داسې ورځ ده لا ریب فیه لا شک فیه چې په دغه ورځ کې شک نشتا الذين غكسان خسروا چې نقصان رسوله یعنی هلاک کړي انفسهم نفسون خپل لرا فهم پس دي چې لا یؤمنون ایمان نروړي وله دی الله لرا یعنی د په قبضه کې دی ما غس سکنا چې سکون حاصل یا آرام کوي یا سکنا چې اوسېږي په الليل د شپې او النهار د ورځې وهو د الله تبارک وتعالى سميع اوریدونکو د اصواتهما دا وازونو د دې لرا العلیم پوی د باسرارهما په پټ رازونو د دې باندې. قلت ورتوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دایت کله نازل شو مشرکان مکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تویل چې مونږ تراشه زمون الہ او ته معبود وایا مونږ به تا بی بیان درکو او پزان باندې بده امیر مقرر کو مشر بده کو جواب راغی قلت ورته وایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مشرکان مکه ولرا غیر الله یا غیر د الهنا اتخذونی سمزا ولیا دوسا داسې الله فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې لره وهو د الله تبارک وتعالى حال د الله تبارک وتعالى يطعم طعام ورکی غیر لره یعنی يرزقو روزي ورکی غیر لره ولا يطعم طعام نشي ورکولې د لره یعنی ولا يرزق روزي ورکولې نشي د تسوکا دلته نفي د احتیاج د باری تعالی د مخلوق نه چې الہ العالمین چاته ګوره احتیاج نه لري. قلت ورتوا بل طریقه د تعلیم دا انی یقینا چې امرت امر کړی شوی ما ته په دې خبره باندې ان اكون دا چې شمه اول من اول دا غچانه اسلم چې ګردن نهاد ځان ګردن نهاد ګرځونکو نه دی یعنی ګردن نهاد غاړه خودونکو نه یعنی الله ته من دا غچانه اسلم چې ګردن نهاد ګرځیدلې دی یعنی غاړه خودونکو نه الله ته ما ته په دې باندې امر کړی شوی دی او په دې باندې امر کړی شوی دی ولا تکونن مکیګه ته پتا کې د من المشرکین د مشرکانو نه
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وای مراد دین امت دې چې مکه گئی تاسو د مشرکانو نه. قلت ورته وایا انی یقینا زچې ما طریقه د تعلیم دلته هما اخاف یریګم من عصیتو کچرینا فرمانی د وکړم زه ان عصیتو منا کچرینا فرمانی وکړم زه ربي د رب زما نو یریګم زه د سنه عذاب یوم عذاب د ورځ عظیم لوینا یعنی عذاب یوم القیامت عذاب د ورځ د قیامتنا نو چې زه محبوب د الله یم یریګم نو تاسو ته په طریقې ولا سره یره پکاره ده. اصلي خبره دا ده چې عبادت د غیر الله پرېږدئ د الله عبادت کوئ. من هغه څوک یصرف چې وګرځولی شو عنه د دې عذاب نه یعنې بچ کړی شو د دې عذاب نه یومئذ په دغه ورځ باندې یعنې یوم القیامت په ورځ د قیامت فقط په تاکید سره رحمه رحم وکړو الہ العالمین هو په دغه انسان باندې وذالک دا بچ کېدل د جهنم نه الفوز کامیابي ده المبین ښکارا. وان یمسسک الله کچرې ورسئ تعالی الله تبارک وتعالی بضر ضرر لرا فقر شدت فلا کاشف فلا رافع پس نشته پورته کون کې دی ضرر لرا نشته دی لري کون کې دی تکلیف لرا له کې اشاره تکلیف ته ده له دی تکلیف لرا الا مگر هو هم دغه الله لري کوي. و یمسسک کچری ورسیږي تعالی را بخیر په خیر سره یعنی خیر ورسیږي فلا راد نشته دی رد کون کې بیا دی خیر لرسو یا فلا ممسک له پس نشته دی بندون کې دی خیر لرسو کا فهو پس د الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شیز باندې قدیر قادر ذات دی نو مختار کل الله دی قادر ذات دی من الخير والضرر د خیر او د ضررنا وهو دا الله تبارك وتعالى القاهر من الغالب غالب ذات فوق عباده پاسد بندگانو په امر او په قضا کی. تفسیر قرطبی وی دا فوقیت مکانی نه دی دا د قهر او د غلبی او د سلطنت نه دی. دارنګي شوکانی هم وی چې دا فوقیت چې دلته مکانی نه دی مراد دین غلبه ده. وهو دا الله تبارك وتعالى القاهر من الغالب غالب ذات دے زور ور ذات دے فوق عباده پاسد بندگانو وهو دا الله تبارک وتعالى الحکیم خوند حکمت دے الخبیر خبردار ذات دے فهر شیز باندې به اعمال بنی آدم په عمل د بنی آدم باندې د کافرانو ویل چې گوارا ور چې ته نبی جواب راغې قلت ورتوای پیغمبر علیہ السلام ای شین کوم یو د شی اکبرو یعنی اعظم غټ د شهادتن په اعتبار د گواهه د جهت د گواهه نه فإن اجابوک پس کجری جواب درکو تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فبها پس ډیره خدا و الا وقدرونکو قلت ورتوای الله الله چې هو شهیدنا شهید معنی هو شهید دا گواه ده بیني پمن زما و بینکم پمن تاسو کی و اوحي وحی کړه شی مال را الیا مال را هذا القران دغه قران صد پارا د وحی شوی د لئنذرکم د پارا چې وای رمز تاسو لره به بالقران په قران سره اهل مکه ومن هرغ سوق ويرم بلغ چې رسیږي یعنی بلغه چې رسیږي هو هذا القران یعنی دغه قران من العجم عجمتا وغيرهم غیر د عجمنا من الامم الى يوم القيامه تورز د قیامت پوره. اینکم یتاسو چې مشرکان لتشهدون خامخا گواہی کوي په دې خبره باندې ان مع الله یقینا سرد الله الهه اخرى الها النور دي. قلت ورتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اشهد ز گواہی نکوم په دې باندې ان مع الله الهه اخرى په دې باندې ز گواہی نکوم. قلت ورتو جواب ورک انما یقینا خبر دا هو دا چې دی الله چې دی اله دی واحد یو وانني یقینا زچم بریء بیزار یما مما دا غسنه تشركون چې تاسو شریک وي د الله تبارک وتعالى سره. الذين كسانتينهم الكتاب چې ورکړې مونږ دی لره کتاب لکه عبد الله ابن سلام ملګری د دې يعرفونه پیجنې دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لره او حقانیت د پیجنې کما لک سرنګ يعرفونه چې دی پیجنې ابناهم زامن خپل لره
الذين وكسان خسروا چې تاوان رسول دي انفسهم نفسهم خپل لرا فهم پس دي چې لا يؤمنون ایمان نه راوړي. ومن اظلم استفهام انکار دي سوق دي ذات ظالم دین بل ظالم لوی نشتا زجر بیان اله ممن دا چانا افترا چې ځان نه جوړي الله په الله باندې کذب دروغ لرا او کذبا یا تکذیب کوي یعنی نسبت د دروغ کوي بیااته پایاتون د الله تبارک وتعالى انه ضمیر شان دے شاندار لا يفلح خلاص بنموم الظالمون ظالمانا. ويوم من اذكر يوم يات كي غورز نحشرهم من نجمعهم چې جمع بكمغا العابدين دا عبادت كونك والمعبودين اغا چاج به چې عبادت کول دا بوتان جميعا معنا کافتن په غونډه باندې به جمع کو دا ورځ د قیامت یادای. ثم بیا نقول بو للذين كسانوا الاشركوا چې شرکونه کړیو اين شرکاؤکما چرته دي شریکان تاسو الذين هغه شریکان کنتم چې تاسو تزعمون چې ګمانونم کوله دا ګمان به مو کوله نه تشفع لكما چې دا تاسو ته شفاعت کوي عند ربكما پنيز در رب تاسو. ثم بیا په دغه ورځ باندې لم تكن نبوي فتنتهم من عذرهم وجوابهم فتنتهم من عذرهم وجوابهم عذر او جواب ددي الا مگر دا عذر بکن دا قالوا وی بدی والله قسم په الله باندې ربنا ای یا ربنا ای رب زمونږه ما كنا نو مونږه مشرکین مشرکان دروغ بویا دا خبره کوي نو رب کریم خلق ته ویا انظر وګورا سوچو کوي کیف کذبوا سرنګي دروغ ویا استقبالی معنا وکا سرنګي دروغ بویا علی انفسهم پزانو خپل باندې وضل ورکشو عنهم ددین ما غبطان کانو چې ودي یفترون ځان نه جوړوله یعنی دروغ باندې داغي عبادت کوله اوس په ځان باندې مشغول دی وګورئ ورته رب کریم فرمای ومنهم او بعض ددینا من هغه څوک دی يستمعوا چې غوږ دی تعالی را ولید بارک نازل شه عتبہ شیبہ ابو سفیان او نظر په دغه وخت کې ابو سفیان ایمان نه وروړي نو نظر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو قران واوریدو نو ابو سفیان ورته ویل چې سوي دی بارک سدي خیال دی هغه ورته ویل دا خو زه هم ویل شم دا سي قصې دي د پوخانو خلقو قصې بیان یعذ بالله. آیات نازل شو ومنهم بعض الذين من هغه سوق دي يستمعوا چې غوږ دي الیک تعالی را علی اراده الاستهزاء په اراده د استهزاء مسخري کوي او تکذیب په نسبت د درو غنلو باندې دا غوږ دي الیک تعالی را وجعل الله غرزونی مونږه الله تبارک وتعالى ويا على قلوبهم پزړو د دې باندې اکنتن پردي ولی ان يفقهوا کای لا يفقهوا دې د پر چې پوي نشي هو په قران کریم باندې ځکه چې دې استهزاء کوي مسخري کوي نسبت د درو کوي د قران لرا. وفي اذانهم منا جعلنا في اذانهم غرزوري مونږه په وګونو د دې کې وقرن منا صمما وقرن ای صمما کونواله یا ثقلا درنواله بوج وان يروا كچري وګوري دي كل آیه ها كل مجموعي دي دلتا كل آیه هر یو معجزه دا خو یو غواړي کټول معجزې وګوري نه الله تبارک وتعالى ولا يؤمنوا ديمان نروړي لا يؤمنوا بها پدې باندې حتى ترى وخت پورې دا جاوکا دمر نشکی دي دا کافرن اذا جاوکا کله چې راشي تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یجادلونک جګړې کوي تاسو را یعنی بزایا تپوسونه کوي تانا يقول الذين ويا دا کافران يقول الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړي ان هذا ندې دا قران کریم الا مگر اساطير الاولين مگر دروغ قصې د پخوانو خلقو دي دغه بیا وای دا کافران